الرحمن الرحیم. مسله د تقلید شروع په دې موضوع او عنوان باندې تاسو ته تفصیلا شپږ دلایل د قرآن مجید نه سره د استدلالات او سره د تفصیلی اعتراضات او جوابات ذکر شو. د دې نه پس راځو احادیث مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. دا باندې زموږ ووم نمبر دلیل شي او احادیثونه به اول نمبر دلیل شي. توجه وکړئ. بات واقع دا شوی و رسول الله صلی الله علیه وسلم لروستا مکه مکرمه کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تقلید کېدو. مدینه منوره والا وخت زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ تقلید شخصی کو. مدینه منوره والا حج تر اغلی وو، دا وې سره خپل امام او مجتهد نه وو. دیو ته مسله پیښ شولا، هغه مسله دیو ته ورزدم وا، خو دیو د مزید تسلی د بار ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې مکه مکرمه مفتی په دې موقع موجودو، دیو امام او مجتهد تراغله ورته ول زموږ مستقسی مسله پیښ شو. هغه ورته دا زنانه دی واپس شي، چون کې هغه مسله چې دورته وخدل د مذهب د زید ابن ثابت د مذهب نه بدلو، اخو په خلکو دا مذهب داغې نه بدلو. دی ورته سوې لا نأخذ بقولک ورده قول زید، دا نشي کېدی چې موږ د زید رضی الله تعالی عنہ د مذهب په مقابله کې دغه قول په مقابله کې موږ ستا خبره ومنو، نشي کېدی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دیو ته دوه احادیث ویلا، فتح الباری په حواله سره درته ویم د حدیث زمن کې. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دیو ته دوه احادیث ویلا، مرفوع حدیث ورته ویلا. بیا ورته سوې صحابه کرام د مدینه ونه ورسوي لا نتابعك يا ابن عباس وانت تخالف زيدا. اے ابن عباس ته چې ګره د زید رضی زمونږ د امام مخالفت کې موږ ست خبره به نه منول. پوه شوي په واقع باندې پوه شوي. دینه بد د تقلیدي شخصي غټ ثبوت کې دی شي لکه زه تاسو وګورئ عادل فتح الباری لګ راواخله، فتح الباری دویم جلد لګ راواخله التنته ګورئ تاسو ګورئ. دلیل نمبر 1 عن اکرمه رضی الله تعالی عنہ روایت ده اکرمه ان اهل المدینه بشک مدینی والو سالو عن ابن عباس تبوسو کو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ان امراتین ببارد غیو زنانه کی طوافت شاغي طواف کړي ثم حاضت بیا حیز شوی. قال لهم ابن عباس ورته ورمل تنفر ول واپس دشي. قالوا مدینه منوره والا ورته ویلا لا ناخذ بقولک مون عمل نکو په قول استا، مون عمل نکو په مذهب استا، ونتو قول زید په دې حال سره شان سره چې پنګ پریګر زید رضی الله تعالی عنہ قول یعنی کله چې ترغه مخالف په خلاف فتوا ورکه ستا قول مذهب دغه د مذهب خو د قول خلاف به مونږ نه مانو. بخاری شریف جلد نمبر 1334 مکتبہ رحمانیہ، فتح الباری جلد 3 کتاب الحج. تدید حدیث دلان دی فتح الباری کے حافظ نقل کئی ول دو احادیث ورته ویلا، لیکن داغی باوجود ورته هغه سوی تا تماسو وایو دریم جلد ښه صفحہ نمبر 750 کی الفاظ نقل کئی زمون سره قدیمی چاپ تے 750 کی نقل کئی. دو حدیث ورته وی لگا، حدیث دلته په سند سره نقل کړي دي. ورته وی لا نتابعك ابن عباس، مون اتباع نه کو تقلید نه کو ستا ابن عباس وانت تخالف زیدا، الله چې ته مخالفت کې د زید رضی الله تعالی بیا ورته ویل تاسو لال شي زید ورته دا حدیث ورته وای دا ورته بیا وای فقالت الانصار لا نتابعك اذا خالفت زید بن ثابت، مون استا اتباع نه کو کله چې ته مخالفت کې زید بن ثابت رضی الله تعالی. دا د فتح الباری الفاظ دي مناسب موږ مناظره کې پیښ لا یقین نو کې په غیر مقلد سر چورلول د په واغستو د بخاری شریف کنه صح ولی به ورته به دي پریشان نه ورته جمع دي دغه څه به وکاته
وای دا فتح الباری لګرا کوم ورته فتح الباری ورلا قاسم شیخ ولا نظر وګورې تل دا به کتو سواره به پیران لمسل بند کوو بس ورک بیا لکه سات ورسته ولې ته بیا کتاب راکا بیا به ورکو یو درې څلور پیری په دې تا وراتاو شو خو څه خوند دی ورنه کور الله بیا وای نه دا کوم الفاظ چې الله نو تابع کې ابن عباس وانت تخالف زیدا او دا دوه حدیث ورته مثلا ما ته بخاری کې وخایا نو موږ تل خره دې معنا دارا چې په بخاری شریف کې یو حدیث نه په بل کتاب کې صحیح سره سره تباغه نه مني یو تغټ منکر حدیثي سړی په بیا تبریکو خو یقینو کې دې دلیل دومره پریشانه کړو کنه سخت او دا مخبل دا روایت چې غسته لري شیخ الاسلام او د عثماني صاحب تقلید کی شرح حیثیت کې نقل کړی دی مناسب په دې ورسې دی د الفاظ به رسته په خپل استاد مبارک باندې مطالعه کوي رسته ویګو مدینه منوره والا د زید ابن ثابت تقلید شخصي کو او مکه مکرمه والا د ابن عباس تقلید شخصي کو مدینه منوره والا د حج لپاره راغلی او د اوس خپل امام مجتهد نو دې دوران کې دوی ته مسله پیغه شو دوی ته مسله معلومه وا لیکن حضرت زید رضی الله عنه اوریدلی و لیکن مزید تسلی لپاره ابن عباس تعالی او جواب ورکو لیکن ابن عباس جواب د زید رضی الله عنه جداو مدینه منوره والا ورته الله نه خود به قولی کوونه دا قول زید موږ دغه مذهب په مقابله کې اسلام مذهب نه منو لاندې ګوري دې روایت نه دوه خبرې معلومه شوې نمبر 1 مدینه منوره والا د زید رضی الله تقلید شخصي کو او د دې خلاف پر چا په قول باندې عمل نکو او د عمدۃ القاری او د فتح الباری جلد 3 صفحه 750 د تفسیر له معلومیږي چې ابن عباس رضی الله عنه ویتا خپل فتوا باندې ورته دوه احادیث واوروله تدې باوجود هغه ته اعتماد په زید رضی الله تعالی باندې نو څه ورته ویلا والله نو تابع کې ابن عباس وانت تخالف زید او دیم زید لا نو تابع کې ابن عباس وانت تخالف تجر زید له مخالفت کې به بالکل خبره نه مونږ نمبر 2 ابن عباس زم په دیوانی نکیر یعنی اعتراض ونکو چې تاسو ور زید له تقلید شخصي کوي او دا شرک دی دا ورته الګ په دې دلیل پوه شوي به تاسو مختصر کله دومره تفصیل وای مختصر الفاظو کې دلیل ټیک شو خو چې دومره یې سړی په پوهه کوي زه خلاصو بیا وایم بخاری شریف جلد نمبر 3 جلد نمبر 1 صفحه نمبر 324 توجه مکتبه رحمانیہ مکی مکرمه والا ابن عباس او تقلید شخصی کو مدینه منوره والا زید رضی الله تقلید شخصی کو دیو راغلی دی حج ته خپل امام مجتهد ور سره نشته دی مسله ورته پیښه شوله دیو ته معلومه خو مزید تسلی د پر ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته راغله داغه نه د مسلې تاسو کو هغه جواب بدل او مختلفو د دیو ورته سوی لا نو تابع کې ابن عباس وانت تخالف زید مخالفت کې به استا خبره نه منو دوه حدیث ورته پیښه به ورته نه معلومه شو چې مدینه منوره ول د زید تقلید شخصي کو او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته دا ونه ویلا چې ګوره تاسو شرک کوي تقلید شخصي شرک دی باوجود د دې دوه حدیث ورته پیش کړي وو پوه شوي دلیل نمبر 8 روایت دی معاذ بن جبل رضی الله عنه معاذ بن جبل چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته لګو ورته ویلا کیف تغزی اذا عرض لك قضا سرنګي په فیصله کې معاذ کله چې تاسو مسله په خشي به مسله در تراشی نو تبسکه تاسو توجه وکئ ماته زبده حدیث یو مخردی په زمن کې درته یو اضافي خبره کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د مسلې معلومولو درې طریقې وي سو یو خلک هغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نږدې وو دوی ته مسله پیښه شو طریقې یو نبی علیہ السلام ته راغله دغه خلکو چې لري د نبی علیہ السلام لکه حدیثو کتابونو کې وفد عبد القیس او وفد فلا کال کې یو ځل راتلو شپږ میاشتې پس په یو ځل راتلو نو دیو پر روزمره مسایلو کې علیه الصلاۃ والسلام ته رجوع نشو کولای دیو کې به دوه قسم خلکو کوم چې لري وو یو پدې کې مجتهدین او هغه کسانو چې په اجتهاد باندې قدرت لرو دیم هغه چې په اجتهاد باندې قدرت نه لرو چا چې په دیو کې په اجتهاد باندې قدرت لرو هغه به خپل اجتهاد کوي چا چې پکې نه لرو هغه به مجتهدین او صحابه ته رجوع کولا او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه لاړو به دغه دوه طریقې پاتې شول سم اجرای نه پس یو د اجتهاد دویمه د تقلید بیا د څلور ائمه سره د اجتهاد دغه دروازه بند شو صلاحیتونه ختم شو دغه نه پس یو لاره ځکه به اصول
او د مذاهب تدوین وشو راغی نه پس بیر اجتهاد ضرورت هم پاتې نشو نشته دی چا کې صلاحیت نو بیر تقلید لاره یو پاتې شو ٹھیک شو ورسېدی بده خو بیا به تاسو ته ویره وي ته صحابه کرامو ته مقلدین وي بالکل ورته مقلدین خو ته توهین کې دې کې څه د توحید دي خدا توهین شو چلو راځه قران ته بری بوزم فلولا نفر من كل فرقه منهم تستويل ده طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون قران وی پتاوس کی بعضی مجتهدین کتل پکار دي چاغه دي نور ته حلال حرام وروخه وی په عمل لوکي دغه شی تقلید دي ګوره صحابه کرام دې آیات نه معلومیږي ټول صحابه کرام مجتهدین ټول صحابه کرام مجتهدین یو دیم نمبر ابن قیم دغه کتاب چت کې علام الموقعین هغه په خپل لیکي په صحابه کرامو کې څومره مجتهدین مختلف اقوال دي بکی یو قولدار 36 کسانو 100 پورې یو قول د هر علاقې جدا جدا مفتی او قاضي مجتهدو خبر ورسېږي راشي اوس حدیث ته نبی علیہ السلام مازو یمن ته لګور تل سرنګي په فیصله کې کله چرته مسله راشي قال اغزي بکتاب الله فیصله کوم د الله په کتاب قال فإلم تجد فی کتاب الله چې چرته ته بیا نموزي په کتاب د الله کې معاذ بیا بسکه قال فبسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم فسنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فیصله کوم قال فإلم تجد فی سنت رسول الله که په سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې بیا نموزي بیا بسکه دته ویل راشه ولا فی کتاب الله او نه په کتاب د الله کې دا ملاو کورتلار مارو خیر راځي عثمان علی خان قال فبسنة قال فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال اجتهد برأيي زب اجتهاد کوم بخبل رأي سرا ولا آلو کوتاهبنکم دې د جمله وایي قال اجتهد برأيي زب بخبل رأي سره اجتهاد کوم زب بخبل رأي سره کوتاهبنکم فضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم صدره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه سینه په خپل لاس مبارک باندې ولکی خو په فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى به رسول الله شکر دې هغه ذات لرا چې توفیق وکړو استاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغه خبرې چې باغی باندې راضي شو رسول الله ابو داود 269 حقانیه چاپ چې کوم د کتاب الاغذیه باب اجتهاد الرأي فی القضاء توجه وکړئ مناسب حدیث پوه شوي زمج کې مراغه نبی له سبې خلاصو نبی رسول الله معاذ لګي یمن رضی الله عنه معاذ په سبب فیصله کې چې مسله در تراشي الله په کتاب دي کې به نموزي بل په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې به نموزي به ورته اجتهاد به زه په خپل رائے سره اجتهاد کوم زه په خپل رائے سره ولا لوکو تایبنکم دی ورته سوې زه په تابانه د اعتراض کوي ثابته تقلید او پېشکې اجتهاد نو اجتهاد خو مونږ منو دا ونه سو اته پیرډو شي راځي درته ګوره مناسب معاذ رضی الله تعالی نبی علیہ السلام د چا د پاره لګلو د اهل یمن د پاره چا د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم لګور ډیره پاره او تاسو کې چې خلک درته مسله راوړي ته بسکه په مسلې معلومولو کې چون کې د مجتهد او نبی علیہ السلام او ته ورلېګو د مسلې د معلومولو درې طریقې ورخوي اول نمبر کتاب الله دویم نمبر سنت دریم نمبر اجتهاد دې ته معاذ رسول اجتهاد کول او د قوم منل داسه شو تقلید شخصي شو سجو رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتدا نه وای چې په خپل رائے سره اجتهاد مکه واسه دا شرک دی کده دا شی وکي وغه ومني دا ورته نبی رسول الله او زموږ چیلنج دی دیوتا په پوره یمن کې یو غیر مقلد وخی چې پاسېدلې معاذ قرآن سنت نه راته وي خو ټیک ده خپل اجتهاد کې به در سره نه بنو پورا یمن کې یو غیر مقلد وخی خو یو اعتراض به تاسو وزدا کوي و یاره په دې کې خو اجماع را نغله په دې کې خو نو موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دی او دغه په ژوند کې دغه په ژوندۍ کې دنیوي ژوند کې اجماع نشو کېده هغه په ژوندۍ کې اجماع هغه نه رسته کېده چې دومره ټول راځم کې علیه السلام ته رجوع ولې نه کوي یو خبره دویمه خبره دارا و یاره تاسو د معاذ ټیک د معاذ رضی الله تقلید شخصي غوي وکړو تاسو هم معاذ رضی الله تعالی عنہ کوي کنه تاسو د امام باندې په ولي کوي
نو موږ وایو جواب دار تاسو په اوله کې داو کې ما حل کړی و دا مسله چې د معاذ رضی الله تعالی دغه مذهب مکمل مدون تما ته پیش کړي نن تقلید شروع کړي به ګورې دا تاسو لول لاړ شي استدلال د مخ کې وي یو پاڼه واړه وي استدلال صفحه نمبر 50 باندې نبی رسول الله چې کلمه لګو ورته مسله په قران حدیث کې نه سبق کې ورته اج ته ویراي نبی رسول الله جواب ورنکو چې معاذ یمن والا خو اهل لسان دی عرب دی هغه په خپل اجتهاد کې ته ول اجتهاد کې کته په اجتهاد سره وي ته مسله خې نو دا خو شرک دی بلکې نبی رسول الله د خوشحالي اظهار وکړو کې تقلید شرک وي نو اے نبی رسول الله په شرک باندې خوشحالي اظهار وکړو په پوره یمن کې یوم غیر مقلد نه و چې ورته ویل اے معاذ چې قران او حدیث کې مسلې نو خیا منوي ورنه نه منو. دریم نمبر د معاذ او اجتهاد کول او د قوم منل دا څه شو تقلید شخصي دا څه شو خالص د تقلید شخصي مثال له مناسب بل سره چلو اوس راځي په دې حدیث باندې فنی اعتراض کوي څه شي وایره د حدیث ضعیف دی الګ ولی ضعیف دی وای تاسو دې حدیث کې وګورئ اعتراض غیر وای ځکه چې بدی کې دا سند چې وي د معاذ رضی الله تعالی ملګری په کې ابو داود شریف حواله لکه اصحاب معاذ د بکی اصحاب د معاذ رضی الله تعالی د پته نه لګی دا سوق دي پته نه لګی چې دا نو موږ یو جواب دا غیدار مولیانو شاول نمبر خو اصحاب د معاذ رضی الله تعالی خدای صحابه وکړه صحابه کرامو خبره ختم شوله او د صحابه کرامو احوال نه معلوم کېدل د هیڅ قسمه جرح نه ده صحابه کرامو احوال کېدل د هیڅ قسمه جرح. دویم نمبر تاسو ویل مخکې د حدیث صحیح سو تعریفات هم ویل سو مو ویلا دویم تعریف هم څه ویلو اذا تلقاه الناس بالقبول وان لم يكن له اسناد صحيح حدیث ته د تلقی امت بالقبول شرف حاصل شنو دا حدیث بالکل صحیح دی دا حدیث سلور والا مذاهب او سلور والا ائمه مجتهدین قبول کړي دي لہذا رته په صحت باندې اعتراض به زیات دي. دریم تعریف تاسو حدیث صحیح ویل وای مړوي کوي ټول یو بچاو هغه خلکو ته ویلو بل سبب ټول یو منګه پي راوړي د ټینګي ته به ورګزارای دي کې بیره هر یو سوچ کړه ویلاسي هم ټول پي راوړي زو په کې وبر راوړم واوي چو مثال ټول وبر راوړي تاسو ټول ځي شو کې وبر صحیح وای څه تعریف هو اذا اشتهر عند ائمه الحديث من غير نكير انه دښو اوس ګوره دا حدیث د سلور والا ائمه او د اجتهاد بنیاد ته حدیث باندې خیره ابي زویل د کوم طرف شو او سلورم جواب دی چې دا حدیث حافظ ابن قیم رحم الله اعلام الموقعین کې نقل کړی دی او ردی بل سند ذکر کړی دی اول خو په دې سند سره جواب کوي اعلام الموقعین کې هغه دا حدیث هم د تلقی امت بالقبول لوجنا صحیح دی او ردی لپاره بل سند هم شته د دین علاوه لہذا په سند باندې اعتراض به زیات دی. ګوري جواب اول جواب چې اصحاب د مرزوم صحابه کرامو او جهالت یعنی احوال نامعلومه کېدل صحابي دې نقصان نه رسي. مسلم شریف مقدمه چې لیک ګوره مسلم په مقدمه کې بتاوس دوره حدیث کې ویل دي ابن سیرین رحم الله فرمایي ول په اوله زمانه کې وچاره سند مطالبه نه کوله سره مطالبه به تابعین دور کې ابتدایي دور کې خلکو به دا حدیث معمول به دی کنه دی کله حدیث ته بیان دا معمول به دی عمل پر روان دی کنه متروک العمل خوره دی به چې کله اهل بدعت روت المعتزله وغيرها وغيرها باطل فرقه به چې به یو چاته دی حدیث وایو هغه به ما ته سند د حدیث وایا که په دې حدیث کې به اهل بدعت راویان وو نو دا حدیث به پرې خو دې شو او که اهل بدعت به پکې نو بیا به دا حدیث اغستې شو. نو وګوره د ائمه مجتهدینو په زمانه کې خو سره دغه راویان وونه نو ولته خبره د کوم طرف راځي. یو دویم نمبر جواب ته مخکې راشي بل صفه په دې حدیث ته تلقی امت بالقبول شرف حاصل له دا قاعده را چې کمال چې ضعیف روایت تم تلقی امت بالقبول شرف حاصل شي نو دا حدیث په منزله د حدیث متواتر ګرځي کما قال السخاوي فی فتح المغیث دا به تاسو ته راشي ان شاء الله اصول کې او بل تصویر وکذا اذا تلقت الامه والضعيفه بالقبول يعمل به الصحيح حتى انه ينزل منزله المتواتر چې تلقی امت بالقبول شرط ضعیف حدیث ته ملاو شي دا حدیث په منزله د حدیث متواتر ګرځيږي. فتح المغیث صفحه نمبر 120 کې امام سخاوی لیکلی دی
ٹھیک شو مناسب لاندې راشي. دریم نمبر حدیث صحیح بل تاری و صحیح ما تلقت الامه بالقبول وان لم يكن له اسلام صحیح. اگر امام سیوطی اور فرمائے قال بعض محکم للحديث بالسيد اذا تلقاه الناس بالقبول وان لم يكن له اسلام صحیح. تدریب راوی صبر نمبر 62 خپل سپورټ ته ولګوي. جواب نمبر 5 امام ابن قیم د امام زرقانی اعتراضات نقل کړي دي او داغي جوابات ورکړي لیکلي دي. معاذ ابن جبل نو چې کوم اصحاب د حدیث نقل کوم اصحاب نه چې د حدیث نقل لې باقي کې یو راوی مجروح یا کذاب نشته باقي کې یو راوی مجروح یا کذاب نشته. او حافظ ابن قیم رحم الله د خطیب بغدادي په حواله سره حدیث دویم سره نقل کړي. ان عبادة ان عبد الرحمن ان معاذ ابن جبل روایت سند ته وګوره. دویم سند است ده ان عبادة روایت کې رچانه د عبادنا ان عبد الرحمن اگر روایت کې رچانه عبد الرحمن ان معاذ ابن جبل روایت کې رچانه دار ابو داود شریف کې راوړل ولک ګوري د معاذ رضی الله تعالی عنہ په ابو داود شریف په سند کې اصحاب د معاذ لفظ شری اصحاب د معاذ رضی الله تعالی عنہ سو نو دلته ګوره د چې کوم سند ذکر کوي په دې کې معاذ رضی الله شاګرد څوک دی وګوري عبدالرحمن دې کنه څوک دی دا ګوره تاسو د اصل حدیث سند ته وګورئ. زویم د اصل حدیث سند حدثنا حفص بن عمرو عن شعبة عن ابي عون عن الحارث بن عمرو بن اخي المغيرة بن شعبة عن اناس من اهل حمص من اصحاب معاذ بن جبل من اصحاب دا روایت دے نقل کئی دا اصحاب دا ملګرو د معاذ ابن جبل نه دا چانا نو دی وای ګورو دا اصحاب خو سره معلوم نشو چې څوک دی پته خو ونه لګی چې دا څوک دی. نو دا پته نه لګیږي چې دا عادلو که غیر عادلو ضبط څنګه هم ته هیڅ پته نشته. لہذا دلته د اصحاب د معاذ رضی الله تعالی مجهول دي خو مونږ دیو ته وای د قمقلو ته چې ګور هغه څه ذکر کړل من اصحاب معاذ ابن جبل څه شي چون کې یو کس نه نو نقل کړي یو کس نه نقل خو به هغه د نوم تصریح کړي وي خو د یو کس نه نو د معاذ د ټولو شاګردانو ملګرو نه نقلو د حدیث دومره مشهور باو کې دغه ټولو ملګرو نه نقلو د دې وجه من اصحاب معاذ ویلا صحیح ویلا په دې نقطه پوهیږي اکم چې مناسب د کمال والا جمله هغه دې جاهل بچو جرح وګرځول هغه زو ګرځول ګورې دې حدیث سند بیا ور اعتراض دار اصحاب د معاذ رضی الله عنه مجهول دی پته نه لګي نه معلوم دي حالات پته نه لګي لہذا حدیث اجتهد ورای ولا معاذ ابن جبل ولا حدیث ضعیف دی. نو تو ورته وایا د الفاظ سند الفاظ سدي من اصحاب ابن معاذ سجه ابو داود شریف خپل کلاو کوي ګوره پکې هغه سند نقل کوي اهل حمص چې دی دیو نقل کوي د اصحاب د معاذ رضی الله نو د جمع څخه راوړي دی یو کس نه نقل د غنو نه نقل دی لہذا پر روایت باندې جرح کول به زیاده. دویم دارا موږ ته ویل چې صحیح حدیث درې تعریفات دي. دویم تعریف ته وکا اذا تلقاه الناس بالقبول وان لم يكن له استاذ صحيح تدريب راوي لیکلي دې حدیث ته تلقی امت بالقبول شرف حاصل لے. نمبر 3 جواب دا دی چې دا حدیث سلور واړه ائمه مجتهدین نقل کړي دی باوی کې مشهور او بغیر د نکیر نه نو دا حدیث صحیح دریم تعریف مور باندې صادق شو. او سلورم جواب دلته موږ کوم مناسب ورته وګورئ تاسو. حافظ ابن قیم رحمه الله دویم سره نقل کړي ان عبارت روایت کې د عبادنا ان عبد الرحمن اگر روایت کې رچانا عبد الرحمن روایت کې ان معاذ ابن جبل روایت کې رچانا نو دلته معاذ ابن جبل شاګرد څوک شو عبد الرحمن څوک شو نو تعین دراوی و شو کنه جهالت ختم شو اری په سلورمه طریقې سره اعتراض ختم. او فرمایي بیا وهذا اسناد متصل د سند متصل له ورجال معروفون بالثقه راویانه ټول ثقه مشهور وبثقات سره او دام لیکي چې دا حدیث د تلقی امت بالخبور شرط د وجه قابل استدلال له اعلام الموقعین جلد 1 نمبر 175 او 176. په دې اعتراضاتو جوابات په شوي مخکې زموږ استدلال به مخکې ذکر کو. دلیل نمبر 9 روایت د ابو الاسود نے قال كان معاذ هو معاذ رجل بالیمن په یمن کې
فرتفو الی فی یهودین اغتی و مسله پیغ شو بارد یهودی که ما تا چغو فاتشه و ترک اخا مسلما پریخ وغی و مسلمان رو فقال معاذ فرمل انی سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے یقولو چا فرمل ان الاسلام یزید ولا ينقص اسلام بزیاتی کمی و بکی نرازی مسترامت جل 532 گوری مناسب دا مستقل مسئلہ دا چې مسلمان د کافر وارث نشي کېدی او کافر دا معاذ رضی الله په یمن کې دی مسله ورته راغله ولیر یو يهودي مړ شوی دی او مسلمان روره پاتې شوی دی وزدار دنه میراث وړي شي کنه شي وړي اور څه جواب ورکو بلا وړي شي دلیل سو ان الاسلام یزيد ولا د دې حدیث د دې مسلې سره سلری تعلق اشتره در دې اجتهاد صحیح دی غلط دی خپل ځای مسله ده وګوره نخو معاذ رضی الله تعالی ورته د قران یا حدیث نه وګوره چې پاخي کې راغلي دي چې وړي شي او نه دغه کسانو ما یمن والو صحابه کرامو طلب وکړه پاګی باندې او دې ته څه ویل کی تقلید څورته ویل کی تقلید اما ځو په دې مسله کې یو دي حدیث نه استدلال لوکو چې هغه موضوع میراث نه دی او یمن والو د اجتهاد قبول کو انکار نه کړل دغه تقلید ویل کی دلیل نمبر 10 روایت ترمذی یو دین قال قدم علینا معاذ بن جبل معاذ بن جبل الیمن یمن ته رسول الله راغه استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم الینا فقال سمعت دې فرمای د میمون یهودی فرمای سمعت تکبیره ما واوریدو تکبیر دغه مال فجر د سار په منځ کې رجل اجس صوت یوسلو دون आवाज والا قال فولقیت محبت علی واچول شو محبت دغه زما فضل کې فما فارغ تو زنیم جدا شوه د معاذ ابن جبل نه حتا دفنته بشام تردی چې ما دفن کو غل په شام کې میتن چې وفات شو ثم نظرت الى افقه الناس دی الفاظ تخو ګوري ثم نظرت بیا ما وقت الى افقه الناس د ټول نزيت لوی فقيه تباد ورستر مازنا فاتيت ابن مسعود زرال ابن مسعود فلزمت حتى ما لازم شو ما پوری فلزمت حتى ما لازم شو ما پوری یعنی زب دغه تقلید می شروع کو حتى ما تر دې پوری چغم وفات شو ابو داود جلد 168 بابو اذا اخر الامام الصلاه عن الوقت تاسو ما توجه وکړئ میمون یو دی معاذ ابن جبل یمن ته راغی سحر موږ کی زموږ د ملاقات وشو ما نه د تقلید کوو تر دې چې د وفات شو بیا مې دنه روز ته کاته چې لوی پقي فنظرت ثم نظرت الى افقه الناس باندې دنه روز ته کاته چې په خلکو کې لوی پقي سوق دی د امت کې هغه د سوق ملاو شو معاذ ابن جبل ما هغه تقلید شخص شروع کو تر دې چې هغه وفات شو ان ګوره دا صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین زمانه کې تقلید شخصي دی او دلالت دلیل ور باندې سره اله ثم نظرت الى افقه الناس او به تاسو اعتراض کوئ یار ماته دا وخیا دین خو په خپل باندې دا ثابت شو چې تر څو پورې معاذ رضی الله عنه ژوند دی د معاذ د تقلید شخصي کو چې کله هغه وفات شو به عبد الله ابن مسعود تقلید شخصي کو نو یو سوال دا دی چې تاسو هم کوئ دا غي کنه معاذ ابن جبل رضی الله کوي عبد الله ابن مسعود رضی الله کوي تاسو د امام بن پر مولا ولی کوي یو سوال او دا غي جواب خو آسان دی مو مخیل کړي دا غي جواب آسان دی مو مخکي ځکه آسان ده چې معاذ ابن جبل رضی الله عبد الله ابن مسعود مذهب مکمل مدون ته پیش کې مخې ته زبینن تقلید شروع کوم دا شرط په دې امت کې الله سلور مجتهدینو ته ورکړل چې دا غوی د مذاهب تدوین شوی دی په اعتبار د اصول سره مکمل دي په تواتر سره مونږ ته رسیدلی تقلید کې دي د بل چا نشته په دې امت کې تفصیل ما کړو دا وکی یاد دې کنه دویم نمبر اعتراض دا کوي ویرا چې هغه وفات شو خو هغه تقلید پرې خو دنو تاسو یې ولي کوي تاسو یې پرې کوي نو موږ جواب دادې اول نمبر د معاذ ابن جبل رضی الله تقلید دغه په وفات سره زګ پرې خو دوی چې دغه مذهب تدوین نو شوه نو د وفات نه وروسته دغه د تقلید کېدې شو دغه ذات خو نه شو کېره او مسائل لغي اجتهادي مسائل دغه تدوین نو شوه مخې ته سونه نو موږ دیو ته وایو چې تاسو تکړه شي په دغه صحابه کرامو کې مجتهدینو کې یو صحابي مذهب مکمل مدون وخی چې په تواتر سره راغلي موږ به نن تقلید شروع کو باقی دوی مدا چې په دې امت کې ژوندۍ مجتهدین او څوک نشته او د امام اعظم ابو سلور ائمه مجتهدین او د مذاهب تدوین شوی دی په دې ټولو کې جامع مکمل مفصل
هغه امام حنیفه رحمه الله مذهب د موږ تفصیل کړو 12,70,000 یا 90,000 جزئیات پکې دي چې نن ټول دنیا کې ته محتاج ردی او جنتی تقلید کوو ورسېږي په دې ګورې موږ سم استدلال دی روایت کې میمون یهودی دا فرمان چې معاذ نورستما وکړ چې ټول کې لوی فقيه څوک دی په دې خبرې دلالت کوي چې اول معاذ زو بیره ابن مسعود رسول ملازمه اختیارول هغه د فقيه مسائل د معلومولو لپاره لہذا کله چې معاذ ژوند دی او دغه تقلید شخصي کو او دغه وفات نورسته ابن مسعود تقلید شخصي کو نو په یو وخت کې د یو فقيه تقلید په خپل ځان لازمول دا تقلید شخصي واضح دلیل دی اعتراض د ما جوابات ورکړل مناسب مخکلات دلیل نمبر 5 یو سائل ابو موسی شرونه سوال وکړو هغه جواب ورکو مسلې ته پوښتنه وکړو جواب ورکو به ورته لاړ شه په دې علاقه کې ابن مسعود رضو موجود دی راغنه ته پوښتنه وکړه او هغه چې جواب درکې بیا ما ته راشه اجي کوم جواب ورکو نو اگر ابو موسی شری رضی الله عنه جواب نه خلاف و ځکه مسله اجتهادي و د هر مجتهد اجتهاد جدا جدا و ګوره ډیرغه چاته ابو موسی شری مسله اجتهادي جواب ورکو ورته لاړ شي ابن مسعود رضی الله موجود دی هغه هم جواب وغواړه او چې جواب درکو به ما ته وایا نو هغه چې جواب ورکو اجتهادي مسله و د اجتهاد جدا و نو لوی فقيه صحابه کرامو کې څوک ابن مسعود رضی نو دا ورته سوي کله چې موسی سره پته ولې نورته نو تر رجوع خلوی فرمایله لا تسالوني ما دام ذل حبر فيكم ما نه تاسو مکوي زما تقلید مکوي تر څو پورې چې دا حبر پتا سو کې موجود دی د علم د لوی کان بخاری شریف جلد 529 ابو داود جلد 144 ترمذی جلد 2 نمبر 473 رحمانی چاپ ابو موسی سره سائل تداونه ویل چې کوم دلیل باندې دا مسله دی موضوع تاسو ته بیان کړی دا بلکې په خپل هغه تر تقلید شخصي مشوره ورکړه چې په څو پورې تاسو کې دا حبر وي دا تقلید کوي نمبر 11 روایت ابو رزو قال قال رسول من افتا بغیر علم من افتا مرغله من افتیر مجهول په څیر سره چا چې فتور ل بغیر د علم نه چا چې فتور ل شو بغیر د علم نه کان اسمو علامه نفتاو دوی به ګناه دغه باغ چا باندې چې فتور کړي دا ابو داود جلد 161 دغه مشکات شریف کتاب العلم کې حدیث موجوده حدیث په تقلید په جواز باندې واضح دلیل ځکه تقلید جایز نه وي او چا په توی باندې بغیر د دلیل تحقیق نه عمل کول جایز نه وي نو په دې صورت کې ټول ګناه په فتور کوون کې باندې ولیدا بلکې څنګه چې مفتی بغیر د علم نه فتور کول باندې ګناګار دی دغه سائل هم په دې خبرې ګناه کېدل په پکارو چې فتوی د صحت تحقیق ولې ونه کو لہذا دې حدیث نوازی شو چې کم کس په خپل عالم نوي داغه پریزه صرف دومره دا چې هغه د یو دې سړي نه مسلې تاسو کې چې هغه د معلوماتو مطابق د قران سنت علم ساتي دې نه پس کې هغه عالم دې تغلمز وغته مسله خي د دې ګناه په تاسو کوون کې باندې نوي بلکې په موجب باندې بوي په چا باندې بوي په موجب باندې بوي دلیل نمبر 8 دلیل نمبر 12 اسود ابن یزید رحمه فرمای قال اتانا معاذ بن جبل راغه مونږ معاذ ابن جبل بالیمن په یمن کې معلما او امیرا فسالناه عن رجل مونږ ته بوسو غراغنه دی وسړي بارکی چاغه وفات شوی داغه نه یو خور یو لور او یو خور پات شو وترکا او پریخي ویغه ابنته او اخته خور خپل او لور خپل نو ول سوي کو فاعطل ابنته النس والاخت النس نیمه خور ته ورلو نیمه لور ته ورلا بخاری شریف جلد 529 استدلال معاذ ابن جبل جو مسله بیان کړه دلیل بیان نه کو نه سائلینو دلیل مطالبه وکړه بلکې معاذ اجتهادي فیصله بغیر د مطالبه دلیل نه ومنل کړه یمن والو د بار د معاذ فتو حجت نه وي نو معاذ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بے فائدې کار د پاله ولې لګو بیا څنګه چې دا قول په دی باندې ولې لګې د قول په دی باندې ولې لازم وو خو دې عالم حدیث نه معلوم چې د نبی علیہ السلام په موجودګۍ کې تقرید مسله راځي جو اول کې ما تفصیل وکړو دلیل نمبر 13 عمر رضی الله عنه مسعود کوفه ته ولې کوفه والا ته خط ولې انی قد بعثت الیکم پښه ما تاسو ته ولې لګل تاسو عمار ابن یاسر امیرا ابن مسعود معلما وزیرا یو مدر تعمیر او بل معلم در لګل ده وهما من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوړه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابونه دي من اهل بدر فقتدوا دې دوړو اقتدا کوي تقلید کوي وسمعوا من قول ما اوردي خبر اوري خبره مانی نسائی جلو سببان استدلال مخ کې ده دې کې مګورا دیو د پاره ولېګل چې دیو په دې باندې عمل وکي دیو په دې باندې سو کې اجتهادي مسایل کې دیو په قول باندې عمل او په دې کې مجتهد عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په دې باندې په تور ته گورنر عمار ابن یاسر ورته ولولېو دلیل نمبر 13 روایت عمرو ابن العاص قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت ذ خیر دی او خط دلیل نمبر 12 روزه پر فرمای نبی رسول الله فرمایل ما ته پته نشته
لا ادري ما قدر بقائي فيكم ما تبتن سے بسو پوری تاسو کې ژوند دی لہذا فقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر تاسو زمان سره ابو بکر او عمر ابو بکر و عمر زمان سره ابو بکر او عمر تقلید کوي ترمذی جلو 207 وګوره دیو خو موږ صرف قران حدیث منو دیو سوي موږ صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم زمان سره چا اقتدا کوي ابو بکر قران او حدیثو عمر قران او حدیث رضی الله عنهما نه قران او نه معلومه شو چې وخت مجتهد تقلید لازم دی. دلیل نمبر 14 عمرو بن عاص قال قال رسول الله حکم الحاکم کله چې اجتهاد وکي فیصله وکي حاکم فجتهاد اجتهاد وکي فاصاب حق ته ورسی فله اجران دغه پر دوه اجر دي یو حق ته پر رسیدو باندې او بل په اجتهاد باندې و اذا حکم کله چې اجتهاد وکي فجتهاد ثم اخطا به خطا شي فله اجر دغه پر یو اجر دی. مسلم جلو 175 ترمذی جلو 1369 بخاری جلو 1092 نسائی جلو 7 نمبر 26 نور کتابونو کې توجه وکړئ کله چې مجتهد اجتهاد وکي حق ته ورسیږي دوا اجر همدغه سراغي مقلد د لپاره په دې باندې عمل کولو په صورت کې دوا اجر دا ورسته مستقل اعتراض جواب حل کوم ان شاء الله او چې خطا شي به وجر خدا حدیث مبارک مجتهد کې د غیر مجتهد مبارک کې کنن غیر مقلد وابی را پسی یاره مونږ هم اجتهاد کوو کنه یاره مونږ هم اجتهاد کوو بس مونږ د اجر ملاویږي ورته نه دار مجتهد مبارک دی چا مبارک دی لاندې وګوره ما سمون نقل کړی دی جواب په دې حدیث لاندې امام نووي رحم الله لیکي اجتهاد دار چا کار نه دی قال العلماء علما فرمایي اجماع المسلمون اجماع کړی دی چا و اجماع کړی دی چا مسلمانانو علی ان هذا الحديث چې بشک د حدیث فی حاکم عالم دا په بار د حاکم عالم مجتهد کې د اهل للحکم چې هغه اهل د پاره د اجتهاد فین اصحاب که حق تورسره د مجتهد نو فلهو اجران دا غره پاره دوا اجر دي او که خطا شو ورلې اجر دی پر حدیث نقل فقالو دا علماء فرمای فاما من ليس باهل للحکم هغه څوک چې نوی اهل د اجتهاد فلا يحل له دا حلال نه دی دا غره پاره حکم اجتهاد فین حکم فلا اجر له کله اجتهاد وکړو نو در پر هیڅ اجر نشته بل هو اسبن بلکې دې ګناګار دې کده حق ته مرسیږي دې کده حق ته مرسیږي دې ځکه لأن اصابته اتفاقی ځکه چې د حق تر رسیدل ته اتفاقی خبره ده خو ناړي دې بس پړن دوستر ګور روان دی کې مسلم شریف جلد 7 نمبر 76 مکتبۃ الحسن والا چاپ دی او تاسو ګورئ یو سړی دی ډاکټر دی هغه اپریشن وکړو مریض ته څه وکړل مریض ته اپریشن وکړو معمولی کو تهیم ورنو شو زب مریض په ټیم وفات شو مستانه د څخه غستره بس خپل کوشش وکړو د الله طرف نه و او کوز مناسب احتشام مولوی صاحب را پاسې دو د اصول طب کتابونه ټیټ مطالعه کړی دي پیسې تناخلی فی سبیل الله دلته چا اپریشن وکي او هغه سره یو میاش بعد مړ شو دی په پریک ډایرکټر ما کروغ هم پاتې شو من نشو ولا کې د پریک پولیس افسر راځي تتکړی بوراجي او سم ورته یاره چې ته ډاکټر نه وستا سکارو چې اپریشن ډاکټر اپریشن وکي سړی مړ شي ورته نه وي او غیر ډاکټر کې انجکشن سړی ته وایي هغه مړ شو دی پریک اکثر چاپی جوړی د پولیسو کتلې می نو دغه چې ته مجتهد نه وستا سکارو چې اجتهاد وکړو چې ته مجتهد نه وستا سکارو د اجتهاد شرایط سره مخکې واغ ذکر کو حدیث پورې دلایل سلسله شولا زه د ملمنو سره کینم به تاسو پیرډونه خلم پاسېږي بنخا ما یو لیک سبق وسنور ما خدا په دې بس شو زه ملمنو سره لکینم تاسو دوه پیرډونه پاتې هغه با خلم یو مفاسب خپل ځای تکرار وک سو کو داس مودس کوي